السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوریدونکو کتونکو د موجوده حالاتو په ترازو کې سره یو څو خبرې کول غواړم. دا کوم حالت چې جوړ دي ستاسو خیر دی ویډیو کې به تاسو ته ښکاري دا دوند دی او ډېره زیاته یخني ده. د دې وجه او سبب څه دي دا به موږ داسې ووایو چې دا د الله تعالی طرف نه یو عذاب دی، ځکه چې قرآن کې الله جل جلاله فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. د ځمکه وچه او لمده کې چې کوم فساد چې دی هغه برپا کېږي نو د هغې وجه او سبب چې دی هغه د انسان عمل دی. نو موجوده حالاتو ته که موږ تاسو وګورو دا وګورئ اونې بوټي څه چې دی هغه په نظر باندې نه راځي، نو د دې وجه هم چې دی هغه زموږ اعمال دي. او زه به تاسو ته دا هم ووایم چې موجوده حالاتو کې چې دا کوم حالت جوړ دي لکه سیاسي حالات به ووایو، سیاسي حالات دي خلک لګیا دي یو پارټي په یو پسې لګیا دی، بل په بل پسې لګیا دی، خپله ښه وی او د بل چې دی بده وي. دروغ رښتیا چې دی هغه ډېر زیات دي، د دروغو شرح چې دی هغه ډېرې زیاته شوې ده، انتهایي دروغ ویلی کېږي او دروغ چې دي دا د منافق علامت دي. د دې د وجې نه د الله عذابونه چې دي هغه مسلط کېږي او حدیث مبارک هم راځي چې اخرو کې به داسې حالت شي چې عذابونه به د الله تعالی طرف نه داسې راځي لګاتار مسلسل، لکه یو عذاب به ختم نه وي بل به چې دی هغه راځي. نو موږ او تاسو کو دې حالاتو ته وګورو همدغه حالت جوړ دي. کله چې دی دوند دی دا هم د الله تعالی طرف نه یو عذاب دی، باران چې دی د الله رحمت دی هغه بند شوی دی او دون چې دی هغه شروع دی د هغې د وجې نه ډېرې زیاته یخني ده او موسم چې دی هغه ډېر زیات خراب دی. نو د دې اصل وجه خو چې دی هغه دغه جوړ شو او خاص کر دا سیاسي حالات چې کوم نن سبا شروع دي ډېر زیات دروغ ویلې کېږي. نو د ټولو مینوالو خدمت کې عرض دی چې د دروغو او د دې شیزونو نه چې دی هغه ځان موږ وساتو، د ګناهونو نه په بل پسې خبرې کول غیبت کول د دې نه هم چې دی هغه ځان وساتو. او دویم دا چې د الله په حضور کې چې دی توبه او استغفار وباسو، د خپلو ګناهونو نه فرمانونو چې دی توبه او استغفار وباسو او د الله تعالی طرف ته رجوع وکړو او د استغفار کثرت وکړو. مینولو هر یو به سره داسې دا وکړو چې هر یو کس چې دی کم کس دا ویډیو وګوري نو کم از کم چې 10 ځله دی چې دی استغفار وایي، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا ویلی شي، یو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه ویلی شي. نو دغه رنګې کم از کم چې 10 پیرې استغفار وایي او دا به 10 کسانو ته ولیږي. نو د دې نه ډېر زیات چې د استغفار جوړ شي او د الله د رحمت د نزول سبب به وګرځيږي، ځکه چې قرآن کې الله جل شانه فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. وایي تاسو استغفار الله جل فرمایي تاسو باندې زه په شیبو شیبو باران چې دی هغه وکم. نو امید دی چې الله جل شانه دغه استغفار په وجه باندې زموږ چې دی هغه به موږ باندې رحم وکړي او د حالات چې دی هغه د رحمت په حالات چې دی هغه بدل شي او الله تعالی به چې دی د رحم او د برکت چې دی هغه باران راووري او د یخني چې کوم ده او د کوم دوند دی دا به الله تعالی ان شاء الله چې دی هغه ختم کړي. خو د ټولو خدمت کې دغه عرض دی چې کم از کم د دغه ګناهونو دروغ رښتو د دې نه چې دی هغه اجتناب وګزانو ساتو او کم از کم هر یو ملګری لس پیرې چې دی هغه استغفار وایي او به کم از کم لس کسانو ته چې دی دا ویډیو وسه شیر کړي. ان شاء الله د الله تعالی د رحمت دې امیدوار یو چې د الله تعالی په موږ باندې خپل رحمت چې دی هغه ووري.